بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم النحو 60 نمبر درس دی. اسماء ظروف درس شروع دی. اسماء ظروف ما تاسو ته ویلو 12 دي په دې کتاب کې فی الحال، نور دا نورم زیات دي، خدا فی الحال دی کتاب کې 12 ذکر شوي دي. اذ اذا متى کیف ایان امس مذ منذ قد تعوذ قبل بعدو. دا پکې اسماء ظروف کې چې کوم ظرف زمان دی، زمانه سره وخت سره تعلق لري، نو هغه ظرف زمان اوس فی الحال مونږ وایو. نو دې کې مونږ اذ اذا متى کیف ایان امس دا شپږم پکې ویلو. نن به ان شاء الله مونږ مذ او منذ وایو. مذ او منذ ظرف زمان، مذ او منذ. د مذ او د منذ د دواړو معنا ده نه. اردو کې وایي سه، مونږ په پښتو کې وایو نه، او په اردو کې وایي سه. ٹھیک شو؟ او دا مز او منز نری دا د وخت د پاره راځي. چیرې ما پلانې د جمعې ورځ نه لیدلې، نو دا جمعې ورځ یو وخت شو. او یا وای ما پلانې د 15 ورځو نه لیدلې، دا 15 ورځې بیا پوره وخت شو. نو د وخت د پاره د مز او منز راځي، لکه څنګه انګلیش کې ساينس راځي. ساينس لکه مطلب اردو کې چې وای یاره ساينس 2000 او داسې څوک وایي ساينس 1999 اقا شانته. نو دا عموم دغه وغه مز او مز عمره سیزونه دي چې کوم انګلیش کې راځي، نو مقا شانته د مز او مز دغه الفاظ دي. نو مز او منز د یو کار شروع وخت د پاره راځي. مز او منز د یو کار د شروع وخت د پاره راځي، او د یو کار د پوره وخت د پاره راځي. د یو کار د شروع وخت لکه جمعې ورځ، د جمعې نه د ورځ شروع شوه، نن د فرض که نن د اتوار ورځ ده، نو د دې نه مخکې پرون د خالي و بل ورځ د جمعې، نو د جمعې ورځ نه ما پلانې د جمعې ورځ نه دی لیدلې. او د دې منځ نه مخکې به فعل ماضي وي خو منفي به وي. یو فعل ماضي مثبت وي لکه نصره هغه کار کړی دی، نو دا دې ته فعل ماضي مثبت وای. او یو فعل ماضي منفي وي لکه ما نصره هغه کار نه دی کړی، نو دا نه دی کړی چې دا پکې فعل ماضي منفي ده. نو د دې مز او منز نه مخکې به فعل ماضي منفي وي، د مز او منز نه مخکې به فعل ماضي منفي وي. او د دنه پس که چرته یو اسم وي، د دې مز او منز نه پس که چرته یو اسم وي او هغه باندې زیر وي، دا مز او منز به د هغې دپاره دا به حرف جر وي. او که د مز او منز نه پس پورا جمله وي، یا جمله فعلیه وي یا جمله اسمیه وي، نو بیا به د مز او منز ظرف مضاف جوړیږي. ٹھیک شو؟ دا قسم ما دا پورا تفصیل لیکلی. مز او منز د یو کار شروع وخت دپاره راځي، او دې نه مخکې د دې مز او منز نه مخکې که مز وي او که منز وي، دا مز عموم د شروع وخت دپاره راځي او منز عموم راځي. دا دواړه یو معنا ده او د یو څیز دپاره راځي. او د دې نه مخکې فعل ماضي منفي وي. فعل ماضي منفي وي لکه ما رأیتو. رأیتو معنا نه ما ولیدو، ما رأیتو ما اونه لیدو، نو ځکه ورته فعل ماضي منفي وای. هو هغه، ما هغه اونه لیدو، ما هغه اونه لیدو، ما اونه لیدو، هو هغه. مز او منز د مز او منز معنا ده نه، اردو کې وایي سے. میں نے نہیں دیکھا، ما رأیتو میں نے نہیں دیکھا اس کو، ہو اس کو، میں نے اس کو نہیں دیکھا. مز یا منز که مز ولیکي او که منز ولیکي دواړه یو معنا ده. ما ورسره دواړه ولیکه، مز او دا مینځ کې پکې داسې هغه کرښه راښکله او دې خوا مې ورسره منز ولیکه. نو مطلب دا دی که ته مز دلته ولیکي ما رأیته مز یوم الجمعة، او که ولیکي ما رأیته منذ یوم الجمعة، نو دواړه صحیح دي. ښه جي؟ نو ما دواړه ولیکه، نو ما رأیته مز او منذ یوم الجمعة. ما رأیته ما هغه ونه لیدو، مز یا منذو نه یوم الجمعة، یوم ورځ ته ویل، جمعه جمعې ورځ ته ویل. وایي ما هغه د جمعې ورځ نه ونه لیدو، میں نے اس کو جمعہ کے دن سے نہیں دیکھا. دا سے معنی راله. ٹھیک شو؟ نو دا ما هغه د جمعې ورځې نه، د جمعې ورځې نه دی لیدلی. نو دا نه چې دلته کم راغی که نه، دا نه، نو دا د دې مز یا د منځو معنی ده. ښه، ما هغه د جمعې ورځې نه دی لیدلی. ٹھیک شو؟ او د پورا وخت دپاره هم راځي، لکه ما رأیته. وګورئ ما تاسو ته د مز او منځو نه وروسته به فعل ماضي منفي وي، نو وګوره ما به ترې مخکې لګېدلي. رأیتو ما ولیدو، ما رأیتو ما ونه لیدو، هو هغه، ما رأیته ما هغه ونه لیدو. مز یا منځو یومین د دوه ورځو نه،
نو دا 2 ورځې پوره مدت شو، پوره مدت، پوره وخت شو، پوره زمانه شوه. او دا د جمعې ورځ نه چې دی نو دا پوره زمانه نه ده، دا د جمعې ورځې نه شروع شوه. لکه ما د جمعې د ورځې نه دا پلانې نه دی لیدلی، نو دا نه لیدل د جمعې ورځې نه شروع شو، دا نه لیدل د جمعې ورځې نه شروع شو. او دلته کې د مونځ او د منځو یومین معنی ده د 2 ورځو نه، نو ما د 2 ورځو نه نه دی لیدلی، دا 2 ورځې پوره وخت شو، پوره مدت شو. او دا د جمعې ورځ چې دی دې نه ابتدا وشوه چې هلکه ما پلانې د جمعې د ورځې نه نه دی لیدلی، په نظر راته نه دی راغلی. ټیک شوه. نو د پوره مدت دپاره مز او منځو راځي، او د وخت د ابتدا نه د مز او منځو نه دا دواړه د دې دپاره هم راځي. ما هغه د 2 ورځو نه دی لیدلی. ټیک شو جي. او اوس دلته کې قاعده فایده یې لیکلې، قاعده کلیه، چې کله د مز او منځو نه پس یو اسم وي او حالت جر کې وي لکه زیر وي پې، نو دا مز او منځو به بیا حرف جر وي او هغه اسم به مجرور وي. لکه ما اکلتو اکلتو معنی ده ما وخوړه، او ما معنی ده نه ما ونه خوړه. اکلتو معنی ده ما وخوړه، ما اکلتو ما ونه خوړه. مز یا منذ الصباح ما خوراک اونکو. اکلتو معنی ده ما خوراک وکو، ما اکلتو معنی ده ما خوراک اونکو. مز که مز لیکي یا منذ لیکي، منذ الصباح د سحر نه، منذ الصباح ما د سحر نه خوراک نه دی کړی، ما د سحر نه خوراک نه دی کړی. نو دلته به دا مز یا منځو دا به موږ سره حرف جر وي. دا صباح وګوره حالت جر کې دی، زیر دی پې، نو دا به موږ سره مجرور وي. نو دا حرف جر او مجرور چې یو ځای شي نو دا به د فعل متعلق شي، متعلق د اکلتو متعلق به شي. ټیک شو جي. او که چېرته د مز او منځو نه پس، د مز او د منځو نه پس فعل ماضي یا جمله اسمیه وي، که د مز یا د منځو نه پس فعل ماضي وي نو بیا به دا مز مضاف جوړیږي او دا فعل ماضي به ورله مضاف الیه جوړیږي، نو دا مضاف او مضاف الیه به مفعول فی جوړیږي. او یا جمله اسمیه وي نو بیا به دا مز چې دی که نه، دا مز به بیا مز یا منز دی به را سره اسم ظرف مضاف جوړیږي، او دا جمله اسمیه به مضاف الیه جوړیږي، بیا به دا مضاف او مضاف الیه مفعول فی جوړیږي. نو بیا دا مز او منز مضاف وي. چې کله د دې مز او منز نه پس فعل ماضي یا جمله اسمیه وي نو بیا دا مز او منځو مضاف وي. لکه اکلتو ما وخوړو، ما اکلتو ما ونه خوړو، شیئا یو څیز، ما یو څیز ونه خوړو. مز یا منځو طلع الفجر د سحر نه، ما یو څیزم د سحر نه نه دی خوړلی. نو وګوره د منځو نه پس طلع فعل دی، الفجر فاعل دی، نو دا فعل فاعل چې دی دا د منځو دپاره مضاف الیه شو. ترکیب انشاءالله اوس کومه. او د مز او منځو نه پس، د مز او د منځو نه پس د جمله اسمیه مثال، جئتو مز یا منځو زیدون قائمون. ټیک شو جی. نو دا خو د دې مثال شو. اول درته دا چې کوم د ما رأیته مز یوم الجمعه، دغه د دې ترکیب درته اول کومه جی. دې خوا دې ترکیب ته ګورئ، هلته کې کرښې نه روباسو، دلته کې لیکو. نو ما معنی ده ما معنی ده نه، او رأیتو معنی ده اولیدو، ما اولیدو. هو معنی ده هغه، ما رأیته ما هغه اونلیدو. مز یا منځو بس یو به ترې واخلو، مز به واخلو فی الحال، یا به منځو واخلو. د دواړو یو معنی ده او د یو څیز دپاره استعمالیږي. منځو یوم الجمعه، یوم الجمعه. ګورئ دا ما دې ما ته نافیه وایي، ما نافیه د نفي دپاره راځي. ٹھیک شو. ما نافیه دا په ترکیب کې سم نه راځي، صرف ورته دا نوم لیکئ. رأیتو فعل دی او دا تو ضمیر مرفوع متصل، تو ضمیر مرفوع متصل دی فعل سره متصل دی، نو دا فاعل شو. او دا هو ضمیر چې دی که نه، دا هو ضمیر منصوب متصل، منصوب متصل مفعول به. او دا منځو اسم ظرف مضاف دی، اسم ظرف
نه 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 دا اسم ظرف نه دی جی د دې نه مخکې د وروستو بیا د یوم الجمعة مرکب غیر مفید دی او یوم الجمعة دا ورله دا به موږ سره دلته کې حرف جر شي حرف جر دا یوم مضاف الجمعة مضاف الیه دا مضاف او مضاف الیه چې رایوځی شي دی به مرکب اضافي مجرور شو مجرور دا حرف جر او مجرور چې یوځای شي نو دی به مرکب جاری متعلق شي متعلق د لام دی بزیر وی د دې فعل متعلق شو خجی دا فعل متعلق نو فعل د خپل فاعل مفعول به او متعلق سره جمله فعلیه جمله فعلیه خبریه شو ٹھیک شو جی دا خو د مز یوم الجمعه دی دا د جمعې د ورځې نه چې لیدلې اوس دا د پوره مدت والا چې دی دا عمدقه شانتې د دې ترکیب هم دی دا ما نافیه دی رأیتو فعل دی او دا تو ضمیر مرفوع متصل فاعل دی دا هو ضمیر منصوب منفصل دا پکې مفعول به دی دا مز واخله یا منذ واخله چې کوم دې ته واغستو نو هغه به ورله حرف جر شي یومین به مجرور شي نو دا مز حرف جر او دا یومین مجرور جار مجرور چې رایوځی شي دا د فعل متعلق شو د ګورئ چې کله د حرف جر نه مخکې جمله فعلیه وي نو د حرف جار مجرور به د فعل متعلق کیږي او چې کله د حرف جر نه مخکې جمله اسمیه وي نو دا جار مجرور به د خبر متعلق کیږي په جمله اسمیه کې به د خبر متعلق کیږي او په جمله فعلیه کې به د فعل متعلق کیږي دا جار مجرور چې دی جار مجرور دا به په جمله فعلیه کې د فعل متعلق کیږي او په جمله اسمیه کې به د خبر متعلق کیږي نو اوس په دغه ان شاء الله دلته کې وکړو ترکیب زده کول ډېر لازمي دي جی دا ما رأیته مذ یومین ما رأیته مذ کو مذ لیکي او کو منذ لیکي دوانه یو شی دی ښه یومینی یوم یوې ورځې ته وایي یومن یومانی دوو ته وایي او یومین هم دوو ته وایي ښه یومانی او یومینی دلته کې یومین دی نو یومانی معنی هم د دوه ورځې او یومین معنی هم د دوه ورځې نو دې ما ته به ووایي ما نافیه صرف ببار نافیه ولیکي دا بیا په ترکیب کې نه استعمالیږي دا رأی فعل دی دا تو ضمیر مرفوع متصل فاعل شو او دا هو ضمیر منصوب منفصل متصل هو ضمیر منصوب متصل مفعول به او دا موس چې دی دا حرف جر شو او یومین مجرور شو نو دا جار او مجرور چې رایوځی شي دې ته وایي مرکب جاری او دا متعلق شو د دې فعل رأیتو فعل متعلق شو ښه نو دا فعل د خپل فاعل مفعول به او د متعلق سره جمله فعلیه خبریه شو جمله فعلیه خبریه شو ٹھیک شو جی اوس چې کله د دې موز یا منز نه پس د موز یا د منزو نه پس جمله وي یا به جمله فعلیه وي یا به جمله اسمیه وي د منزو نه پس چې کله جمله فعلیه یا جمله اسمیه وي نو دا منزو به موږ سره مضاف جوړیږي ښه جی نو دا ما چې دی دلته کې ما اکلت شیئا مز یا منذ طلع الفجر د دې منذ نه پس وګوره طلع الفجر پوره جمله فعلیه ده نو دا ما پکې نافیه شوه
اکلا دا اکل چې دا پکې فعل شو دا تو ضمیر مرفوع متصل تو ضمیر مرفوع متصل فاعل او دا شیئا مفعول به دا مز یا منذ دا پکې اسم ظرف مضاف شو دا طلع فعل دی او دا الفجر فاعل دی دا طلع فعل دی الفجر فاعل دی دا فعل چې د خپل فاعل سره ملو شي نو دلته جمله فعلیه خبریه جوړه شو او دا جمله فعلیه خبریه مونږ سره د دې مضاف د لپاره مضاف الیه شو مضاف الیه دا مضاف او دا مضاف الیه چې رايوځي شي مضاف او مضاف الیه چې رايوځي شي نو دینه به مونږ سره جوړ شي مرکب اضافي دا مرکب اضافي به مونږ سره ظرف مفعول فيه شي مفعول فيه نو دا فعل اکل فعل دا تو ضمیر فاعل او دا شیئا مفعول به او دا مفعول فيه دا مز طلع الفجر دا مفعول فيه سره دا دې سره یوځای شي نو جمله فعلیه خبریه شوه دقه شانتې دا بل هم ده جئت فعل او دا جئ پکې فعل دی دا تو پکې ضمیر فاعل مرفوع متصل دی او دا منز دا پکې دغه شو مضاف دی نو دا جئت پکې دی دا پکې فعل شو دا تو ضمیر مرفوع متصل فاعل تو ضمیر مرفوع متصل فاعل شو او دا مز یا منز دې دوانو کې چې کم دی مواغسو دا مز پکې مضاف شو ظرف مضاف شو دا زید مبتدا او دا قائم خبر دا مبتدا او خبر چې رايوځي شي نو دا د مضاف د لپاره مضاف الیه شو دا مضاف د خپل مضاف الیه سره چې رايوځي شي نو دینه مرکب اضافي او دا مرکب اضافي مفعول فيه شو دا فعل د خپل فاعل او مفعول فيه سره فعل د خپل فاعل او مفعول فيه سره جمله فعلیه خبریه شو نو دا زموږ سره د نن ورځې درسو مز او منز د یو کار د شروع وخت د پاره راځي کار چې کم وخت کې شروع کیږي هغه شروع وخت د پاره راځي او دینه مخکې فعل ماضی منفی وي لکه ما رأیته مز یا منذ یوم الجمعه ما هغه د جمعې ورځې نه دی لیدلی او د پوره وخت د پاره هم راځي لکه ما رأیته منذ یومین ما هغه د دوه ورځو نه دی لیدلی ما هغه د دوه ورځو نه دی لیدلی چې کله د مز او منذ نه پس یو اسم وي او حالت جر کې وي نو دا مز او منذ به بیا حرف جر وي او هغه اسم به مجرور وي لکه ما اکلت مز یا منذ الصباح نو ګوره ما نافیه دی دا ختم شو اکلت فعل دی دې کې دا تو ضمیر مرفوع متصل دی اکلت فعل فاعل او دا مز پکې حرف جر شو الصباح مجرور شو دا جار مجرور دی اکلت فعل متعلق شو او که چرته د مز او منذ نه پس فعل ماضی یا جمله اسمیه وي نو بیا دا مز او منذ مضاف وي لکه ما اکلت شیئا مز یا منذ طلع الفجر او دغه شان ما اکلت شیئا ما هیڅ څیز نه دی خوړلی مز طلع الفجر د سحر نه ما سحر نه یو څیز هم نه دی خوړلی نو دا نه معنا مونږ د دې مز یا د منذ کوو ما سحر نه ما اکلت شیئا ما هیڅ څیز نه دی خوړلی مز طلع الفجر د سحر نور یعنی سحر نه طلع الفجر سحر فجر طلوع کېدو نه ما یو څیز هم نه دی خوړلی او د مز او منذ نه پس
د جمله اسمیه مثال جئتو مز یا منذو زیدون قائمون زه چې رالم نو زید ولاړو زه چې رالم نو زید ولاړو نو دا موږ سره د دې ترکیبونه هم شو او ورسره دا د دې پوره د مز او د منذو پوره تفصیل سو نو دا مز او منذو دا د وخت دپاره راځي د وخت د ابتدا دپاره هم راځي او د وخت د پوره وخت دپاره هم راځي نو دا زموږ د نن ورځې درس و راتلونکي درس پورې اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام